أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان طلاق رجعي دودیم فإمساك پس إسار ولدي بمعروف پخطرقا دی ببیان لراو تسریح یا پریخودل دی بإحسان پخطرقا پس طلاق رجعینا ولا يحل جائز ندی لکم ستاسو د پاره خاوندانو ان تاخذوا اغستل مما دهغ مهرنا آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي دوی ته شیئا سشیم الا ان یخافا مگر دا چې خدو خاوند دواړه یریږي الله یقیما چې قایم بنکي دواړه حدود الله حدونه د الله فإن خفتم کتاسو یریږي الله یقیما حدود الله چې قایم بنکي دا خدو خاوند حدونه د الله احکام د الله به پوره نکي فلا جناح نگنا نشته دی علیهما په دې خد خاوندانو باندې فیما فهغ مال کې افتدت به چې دا خد فدیه ورکی داغي او ځان خلاص کی د خاوند یعنی خلع وکي تلک حدود الله دا حدود د الله دی فلا تعتدوها نو تاسو تجاوز مکوي د حدود د الله نام ومن يتعد سوک چې تجاوز کوي حدود الله د حدود د الله نام فاولئک پس دا کسان هم الظالمون هم دوی ظالمان دی فإن طلقها کچرت دی خاوند دی خدلا دریم طلاق ورکو فلا تحل له نو پس جائز ندا دا خدا دی خاوند پارا من بعدو پس دی دریو طلاقونونا حتی تر دی پوری تن کی حد زوجن چی نکاح وکی زوجن غیرهو دبل خاوند سرا چی ددن علاوه دی چی جما وکی زوجن د خاوند سرا غیرهو چې د نه علاوه ده فإن طلقا پس کشرت کې د بل خاوند طلاق ورکو د خذلرا فلا جناح فس گناه نشته ده علیهما په دې دوانو باندې اي تراجع چې یو بل ته رجوع کی په نوې مہر سره او په نوې نکاح سره ان ظننا کشرت کې د دوانو ګمان کوو دوی ته پتوا ان یقیما چې قائم بکی دا دوانه حدود الله حدود الله وتلک حدود الله دا حدون دا الله دی یبینها الله تعالی بیانې دی حدون لرا لقوم دا پار دا قوم یعلمون چې پوهیږي و اذا طلقتم النساء او چې کله تاسو طلاق ورکوي بیبیانو ته فبلغنا او دوی نږدې شولې اجلهن خپل نیټو ته نیټې پوره کېدله عدت پوره کېدو والو فامسکوهن نو ایثار کوي دوی لرا بمعروف په خطرقه او سرحوهن یا پرېږدئ بمعروف فخطرقه ولا تمسکوهن تاسو مې ایثاروئ دوی لرا ضرارا د پاره د تکلیف ورکولو لتعتدوا د دې لپاره چې تاسو زیاتې وکړئ ظلم وکړئ په دې بیبیانو باندې ومن یفعل ذلک چا چې دا ظلم وکړو فقد ظلم نفسه یقینا چې د ظلم وکړو په خپل ځان باندې ولا تتخذوا آیات الله تاسو منسئ آیاتونه د الله تعالی هزوا پټوکو واذکروا یادوئ نعمت الله نعمتونه د الله تعالی علیکم چې پتا سو باندې کړی دي وما انزل وغچنا دل کړی د الله تعالی علیکم تاسو ته من الكتاب د کتابنا والحکمت او د حکمتنا او د پوهینا یعظکم د الله تعالی نصیحت کوي تاسو ته به داغه په ذریعہ باندې وعظ کوي تاسو ته به داغه په ذریعہ باندې واتقوا الله د الله نه ویریږئ وعلموا فوه شیئا ان الله چې بشک الله تعالی بكل شیء علیم په هر یو څه باندې پوهه ده